منور صاحب ستا په بیک ګراونډ کې شاته او اوبه شتې ډېرې خوند کوي. اوبه شتې سږ دونه ښایسته شوي دي د بارانو بعد ډېرې به غټې د غره له ګل ډېر خوند نه کوي. دا ډېر ښایسته ګل دی. شاته ته یې وینئ دا ماښۍ ډېره خوندوره معلومه شي او اوس د هغه ابشار اوبه تر دې ځایه راورسېږي. دا د تورې خولې ډیمونه هم دواړه له اوبه راغلي دي نو ډېرې اوبه کې درېدلي دي. دغه اوبه شتې شاوخوا داسې صفا شوي دي نن دا باران کې. مجيب رحمانه دا ماښۍ ګل ډېر خوند نه کوي. دا ډېر ښایسته ګل دی او ډېر عجبه خوند کوي. او تر ته وګوره داسې ګڼ ګل یې کړی دی. ماشاءالله دا ډېر خوند کوي. کالم آباد دی کال آباد دا ماښۍ او دا ګل بیا باران شوی دی تازه. بالکل پسرلی دا زموږ شاته ته یې وینئ دا ماښۍ ډېره خوندوره معلومه شي او یقینا د دغه ګل ډېر پرکششه ګل دی، پینک کلر دی. بیا رالو د غره له خاص د تورې خولې پر سر د تورې خولې کمبې به دوی ورته ویلې. دغه فضا ډېر ښایسته سو، لمر راوختی، دروازې باران هم وسو. منور صاحب ستا په بیک ګراونډ کې شاته او اوبه شتې ډېرې خوند کوي. اوبه شتې سږ دونه ښایسته شوي دي د بارانو بعد ډېرې به غټې ترخه ډېر غټه شوي ده. ګونګه ګل دی، غورزه ګل دی، نور ناولده ګلان دي. زه دا 4-5 کاله راځم پر دا ټایم ما دونه ګل نه دی لیدلی. یعنې بیا به وچ پسرلی نه کېدی. سږ چې پسرلی وشو د ژمي واوره اوس ترخه شنه ده. د دنیا هر بوټی داسې ناولده بوټي شنه دي چې څه درته ووایم، مطلب هغه بالکل خوند یې دونه زیات دی. نو نن بیا راغلي د ګلانو دا اوبه چې رابهیږي هغه ګورو. هلته په ډیم کې داسې څه تالاب 2 قدر اوبه هم درېدلي وې. صحیح. نو مخ ته به ګلان هم ګورو. عمران صاحب ټیک دی. مجيب رحمان هم راسره دی له ډېره وخته بعد او سپین اوښتې دي داسې غوړ اوښتې دي ماشاءالله. نو هغه دغه د فرد کاکړ پر چم هغه یې بې وسو پښتنو موږ بې اودسو پښتنو باندې ډېر بارانونه وسو. بې اودسو پښتنو باندې د الله مهرباني ده. د الله مهرباني ده ماشاءالله. ډېره ابادي جوړه شوې. یاره که دغه ته رالو زه خو ویرېږم چې د خلکو تر غوږو رغبولي نه راووځي. موسم ډېر رغبولي ډېر کوي. شلوال دی منور صاحب دلته ماشاءالله شي اوبه دي، دا سپینې اوبه هم دي. دا خو نو مخکې چې وو دلته فرشه ده، اوس چې ورسو هغه زوړ ابشار چې تا جوړ کړی نرۍ رابهېدې. نن به هغه ابشار له اوس هغه ابشار اوبه تر دې ځایه راورسېږي. هغه ډېر ښه را روان. صحیح ده. ټیک. ډېر ښایستې اوبه دي واقعي.
عمران هغه د وخت تر دا جوړې دي سړی وي چې پر بر ناکم استنجا ولګي څه ډله دا بد